بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا ويها كسان چې کافران شوي دي اذا كنا ترابا ای کله چې شو مونږ خوري و اباؤنا او پلران زمونږ هم ائنا لمخرجون مونږ دوباره راوستي شو د قبرونو نه لقد اعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل دا واده چې کیږي مونږ سره مخکې شوي و زمونږ پلارانو سره ان هذا الا اساطير الاولين نری دا خو صرف قصې دي د مخکنو خلکو قل حضور وتوایا سیرو فی الارض اگرزے پا مخدز مکا فانظر اگوری کیف کان عاقبت المجرمین چی سنگ شو انجام د مجرمانو ولا تحزن علیہم حضور خپکی گا پیما ولا تکن فی دویق مما یمکرون او سینہ متنگ وردی پا منصوبو باندی ویقولون دی وی متا هذا الوعد کلبوی اغوادا چی تبع عذاب برازی ان کنتم صادقین رے ولگت رشتنی قل وتوایا عسى ان يكون ردف لكم کی دیشی اغتاسو سرڑیر نزدی شوی بعد الذي تستعجلون بعض اغوادی چی تاسو پی تلوار کوي وان ربك لذو فضل على الناس بشکا رب ستاسو اغا خاون د فضل لی پا مخلوق پل باندی ولكن اکثرهم لا يشکرون خو اکثر د خلکو نه شکر نو باسی وان ربك بشک رب ستاسو دی یعلم اغا پویږي اغا ته پته راته علم دی ما تو کن صدورهم اغا چې پټي سینې ستاسو وما يعلنون او اغا چې ښکارې کوي وما من غائبة في السماء والارض نشته دی غایب هیڅ یو څیز د الله نه په اسمان او نه په ځمکه کې الا فی کتاب مبین خود مخکې نه لیکلی شوي دی په کتاب واضح کې چې لوح محفوظ دی الله پاک چونکې مونږ ویلو چې دی اخیری حصہ کې د سورې نمل په دې اخیری حصہ کې الله پاک د خپل وحدانیت خبره کوي او د خپل قدرت دلایل بیانوي نو د الله د قدرت د ټولو نه لوی ثبوت او دلیل دار چې انسان دوباره پیدا کړي الله پاک مونږ ته مخکې نه ووایي چې انسان ته ما په یو داسې حالت کې پیدا کړی وي چې ته ډېر زیات کمزورې وي د هغې کمزورتیا نه پس مې تاله قوت درکو د قوت نه پس مې ته واپس هغه کمزورتیا ته راوستې د دې دپاره چې ته زما قدرت وپېژنې الله وی زما یو بل قدرت وپېژنه وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون وی هغه کسان چې کافران شوي دي چې خاص کر په دې کې عاص بن وایلو چې کله شو مونږ خوره او پلران زمونږ هم مونږ به دوباره راویستي شو د قبرونو نه لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل دا وعده زمونږ سره او زمونږ پلار نیکه سره مخکې شوې وه ان هذا الا اساطیر الاولین دا صرف زړې قصې دي په دې باندې دي مونږ صرف یری قل حضور ورته ووایه سیرو فی الارض وګرځئ په مخ د ځمکه لغونته کې سیل وکړئ ستاسو د علاقه دا خو ټول مسکن الانبیا دی دا مصر شام یمن دا عرب دغه ټول فلسطین لبنان په دې کې انبیا تیر شوي دي فانظر وګورئ کیف کان عاقبت المجرمین چې څه شو انجام د مجرمانو وګورئ قوم د لوط علیه السلام د هود علیه السلام عادیان سمودیان دا ټول وګورئ کوی والا چې هغوی څه شو الله پاک صرف او صرف د هغې هغه کورونه وساتل په هغې کې ښار هم آباد نه شو په هغې کې آبادي مو نه شوه بس اثار قدیمه شو دا د الله یو قدرت دی حالانکې داسې ځایونه دي چې ښه داسې پراپرټي ده چې قیمتي ده هلته کې هر یو څیز جوړېږي خو دا د الله قدرت دی چې هغه شاړې پرتې دي او که جوړېږي نو صرف هوټلې پکې جوړې شي د دې دپاره چې اثار قدیمه والا لړ شي او هغې پکې چې کوم دی نو کدایي وکړي هغې د الله دا په ذهن کې اچولې ده چې هغې پخواني څیزونه راوباسي ځکه که هغې نه راوباسلی او د هغې په ذهن کې الله دا خبره نه اچولې نو د خلکو ته به د مخکني حالاتو څنګه تصدیق او حقیقت معلومېده انسان خو ډېر کمزوری دی ده خو چې تر څو پورې په خپلو سترګو نه یې لیدلي نو دې یقین نه راځي چې اوداسې به شوي دا خو چې پخواني لاشونه راوځي لکه احرام مصر چې څنګه دی هغه د موسی علیه السلام د زمانې هغه د ممی چې نوې نوې هغه چې دی کدایو کې روزي د خلکو یقین راشي او بالکل د فرعون لاس چې پروت دی د خلکو په یقین راشي الله وی حضور دی ته ووایه که نه دغه چا ژوندي کړي دي چې وایي دا به څنګه را ژوندي کوي
نو دغه په ژوندون باندې حساب دی چې لاشونه تر اوسه پورې پرادري تاسو ته ښکاري چې الله پاک یې نه خورې کوي دغه شانتې پرادري کني که دغه الله ټوټې کړې وي دا خورې سره خورې شوي وي نو دا به اوس چا لیدل دا الله پاک لکه څنګه چې دغه محفوظ ساتلي دي بل د عیسی علیه السلام معجزې ستاسو تر مخه دي بل په خپله باندې ستاسو پیدایش په دې ثبوت دی دای خو لا خوره شته ستاسو خو ورته سره ماده ونه ماده جوړه شوه د یو ځای نه د بل ځای نه راوړې شوه او ستاسو هغه مور کوم ځای وه ستاسو هغه پلار کوم ځای و بیا د هغې میلاب څنګه وشو د هغې نه هغه پیدایش څنګه وشو نو اوس خو ستاسو کالبوت پروت دی بل الله پاک چې کوم دی نو سورې قیامه کې وایي د دې د ګوتو بندونه به مونږ راجمع کړو ځکه چې د ګوتو دا پور چې کوم دی دا ګوتو دا بند دا الله پاک دا نه خوري کوي د دې نه به دوباره دا انسان یو چې کوم دی نو دا بیک بون چې دی د شا دا مهره دا نه خورېږي او یو دا بندونه نه خورېږي دا پراتی د دې نه به الله پاک دا ټول ارس دوباره جوړ کړي الله پاک وایي دا اول پیدا کول دا ګران کار دی او که نه دا دوباره نو اول ستاسو په ذهن کې اډو نو تاسو ته په نسبت باندې ګران دی ما ته دواړه ګران دي ولا تحزن عليهم حضور ته به مخه پکېږه ولا تكن في ضيق مما يمكرون او د دې په دې منصوبو باندې سینه مه تنګوه د دې چې قسمه قسم طریقو باندې تا ته تکلیفونه رسوي په قسمه قسم طریقو باندې تا ته اذیتونه رسوي د اسلام مخه وخي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دی اسم نشي کولی ویقولون دوی متى هذا الوعد ان کنتم صادقین هغه وعده به کلی دا عذاب که ته رښتونی نو حضور هغه وعده موږ سره پوره کا هغه عذاب به موږ باندې راوله الله وایي حضور دی پوهېږي نه قل دي ته ووایه عسى ان یکون ردف لکم کیدای شي تاسو سره ډېر نږدې تاسو سره په جنګ بدر کې څه چلو شو دا تاسو سره د مسلمانانو په مخامخ باندې په نورو واقعګانو کې څه چلو شو تاسو د مسلمانانو د لاسه څومره خراب شوې د مسلمانانو د لاسه تاسو خپلې علاقې پرېښودې د دغې ته وګورئ که نه عذاب نور څنګه توري که سپینې بعد الذي تستعجلون کیدای شي رانږدې وي ډېر تاسو ته بعضې هغه عذابونه چې تاسو ورته تلوار کوئ وان ربک لذو فضل علی الناس بېشکه رب ستاسو هغه ډېر زیات فضل کوونکی دی په خپل مخلوق باندې د هغه جذبې هغه هر وخت ښکاره کوي چې تفاسیر لیکي د الله پاک درې جذبې دي غټې غټې چې موږ ورته درې قوتونه ویلی شو یو د رحمانیت ته یو د جباریت ته او یو د مهلت ته رحمانیت دا دی چې انسان باندې رحم وکړي لکه رحم دا دی چې زمونږ مونځ په ټایم نه زمونږ روژه په ټایم نه زمونږ حج زکات په ټایم نه زمونږ نیتونه صحیح نه د هغې نه باوجود هم الله پاک په مونږ باندې خپل رحم کوي مونږ له رزق په ټایم را کوي مونږ له صحت را کوي مونږ باندې خوشحالۍ راولي او هغه څوک چې نه مني هغوی له یې ورکوي چې کله ابراهیم علیه السلام دعا کوله چې خدای پاکه ته چې کوم دی نو د دې خلکو د دې ځمکې سره انس پیدا کړي او ته وله نفع ورکړي چې کوم مسلمانان دي نو الله ورته وایي چې کوم کافران دي نو هغوی له به م ورکړم په دنیا کې به وله فایده ورکړم او دنیا کې به هغوی هم دلته کې راځي د دې نه به فایدې اوچتوي آخرت کې به ورسره بیا ګورم نو دا د الله د رحمانیت هغه جذبه ده نو که یوازې الله پاک رحیم وي خلکو ته به دا پته نه لګېدی چې د الله پاک قدرت په دې هم دی چې سزا ورکړي او که الله یوازې سزاګانې ورکولې الله وایي په دې دنیا کې به هېڅوک نه پاتې شوي نو خلکو به وایي چې بس صرف الله پاک زبردست دی خو الله پاک د مهلت جذبه په منځ کې راوسته نو انسان له مهلت ورکړي نو د مهلت سره د الله رحم هم ښکاره شي او د الله سزا هم ښکاره شي چې یو انسان هغه زیاتې کوي الله پې رحم کوي یا زیاتې کوي الله پې رحم کوي مهلت وله ورکوي توبه به وباسي چې توبه ونه باسي ګرفت کې راولي نو انسان ته پته ولګېده چې الله سره دواړه قدرتونه شته خو الله پاک ډېر زیات منصف او ډېر زیات رحیم کریم ذات دی په دې وجه باندې خپل انسان له ټایم ورکوي الله پاک وایي ولكن اکثرهم لا یشکرون بیا هم اکثر د دې خلکو نه هغه د الله په انعاماتو شکر نه ادا کوي وان ربک لیعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون بېشکه رب ستا هغه ښه عالم دی هغه ته ښه پته ده هغه څیز چې پټوي یې سینې ستاسو په زړه کې یو نیت دی ستاسو په سینه کې یو خیال راغلی دی یو خواهش راغلی دی الله ته د هغې پته را
الله پاک چاته ښکارا کوي نه. وما یعلنون چې په ښکارا کوي نه هغه سوال نه پیدا کیږي چې د الله نه پټ شي، لیکن الله پاک د خپل انسان د عزت نفس خیال ساتي. وما من غائبة في السماء والارض الا في کتاب مبین. یو سیزم نشته دی پټ پاسمانونو او پزمکو کې، خو لیکل شوی دی. لیکل موږ د څه لپاره کوو؟ موږ پښتانه وایو هر یو سیز یریدي چې خو لیکل نه یریږي. موږ سټامولی کو د دې لپاره چې بای که زه سبا یم او که نه ما دا قانون موجود دی، نو په دې باندې زموږ زړه مطمئن شي. والله مو وایي که لږی او که ډېری لازمن یې لیکې، که لږی او که ډېری لازمن یې لیکې. کم یو سړي چې لیکل ونه کړو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام هغه تخیري کړي دي ویده ته د اړو میلو نشي چې هغه یو سیز د پیسو یو سیز چې کم دی نو هغه د دنیایي آرام او آرایشو او هغه ونه لیکو، بل رس پې سړی منکر شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله رضی ویلي انسان ته کمزوري که لږي که ډېري ځان دا بده خبره نه ده ولیکه چې سبا پې مسله نه وي. الله وایي نو لکه څنګه چې ما تاسو ته د لیکلو ویلي دي دا هر یو سیز چې دی په ځمکه په اسمان کې چې ستاسو په نسبت باندې دا بې شمېره دي دا هر څه ما لیکلي دي. دا د لیک مطابق دا لیک الله پاک ولې وایي انسان ته د دې خبرې دپاره وایي چې دا زمانه ایریږي نه. د لیکلو نه مقصد دا نه دی چې الله پاک هلته کلم راغستی دی لیکلي دي، نه. د لیک نه مقصد دا دی لکه څنګه تاسو یو څیز ولیکئ او ستاسو پې زړه مطمئن شي دقه شانتې دا په دنیا کې چې څه دي دا زما په علم کې موجود دي. نو د دې ټولو به زه تپوس کوم. نو د دې دپاره چې کم کم څیز په تاسو هغه الله لازم کړی دی، د کم کم څیز در باندې حق دی، د حق په ټایم باندې راوړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا وی هغه کسان چې کافران شوي دي اذا كنا ترابا واباؤنا انا لمخرجون. کله چې خاورې شو موږ او زموږ پلار نیکو موږ به راویستي شو د قبرونو. لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل. دا وعدې خو موږ سره او زموږ پلار نیکه سره د مخکې نه کېږي. ان هذا الا اساطیر الاولین. دا نه دي خو کیسې د اولنو خلکو. قل حضور ورته ووایه سیروا فی الارض وګرځئ په مخ د ځمکه فانظر کیف کان عاقبة المجرمین. وګورئ چې څه شو انجام د مجرمانو کندراتو ته وګورئ. ولا تحزن علیهم حضور په دې باندې زړه مه تنګوه. ولا تکن فی ضیق او نه دي سینه تنګېږي مما یمکرون د دې په منصوبو. ویقولون متى هذا الوعد دی وی دا عذاب وعده به کله ان کنتم صادقین ری ولکه رښتونی. قل حضور ورته ووایه عسى ان یکون ردف لکم کیدای شي تاسو سره ډېره نږدې بعد الذي تستعجلون بعضې هغه عذابونه چې تاسو ورته تلوار کوئ. وان ربک لذو فضل علی الناس بېشکه رب ستا خاوند د فضل دی په خلکو ولکن اکثرهم لا یشکرون خو اکثر د خلکو نه پوهېږي نه. وان ربک بېشکه رب ستا چې دی لیعلم هغه پوهېږي ما تکن صدورهم هغه چې پټوي یې سینې ستاسو وما یعلنون او چې په ښکاره یې کوئ. وما من غایبة نشته دی هېڅ یو څیز پټ په السماء والارض په اسمان او نه په ځمکه کې الا فی کتاب مبین خو الله لیکلي دي په کتاب واضحه کې چې لوح محفوظ دی.